د ګیلمنې خبرې شروع دي. ګیلمنه لاړه مړه شوه، الله دې وبخي. بخنه چې کوم ده دا د الله په اختیار کې ده، خو زما یوه خبره واورئ. راوخت کله میډیا ته چا مونږ پښتنو، بیا پرموټ چا کړه مونږ پښتنو، مړه چا کړه مونږ پښتنو. تاسو ته پته شته اس کله لکه ماره چا په کردار د چا په دغه خبرې نه دي کړي، خو د ګیلمنې یوه خبره اوس هم ماته د یو مفتي صاحب یاد د قاري صاحب ما ته وی چې زمونږ مدرسه چې کومه ده که نه، قاري صاحب د خولې خبره د الله دی، هغه وبخي، هغه د الله سره حساب دی. زمونږ الله رحمان رحیم هم دی، قهار جبار هم دی. وی زمونږ مدرسې ته 2 لک روپۍ میاشت ګیلمنه راکوي. ټیک ته مدرسې ته کومه مدرسه چې مطلب ماشومان پکې سبق وایي یا پکې علم کوي یا دغه کوي، هغه خپل کار دی. د انسان په کردار مونږ خبرې د مرګ نه بعد کم خلک کم زه ګورم دا کمنټس کنه، زه ډېرو خلکو میشن کړم مار سړی ویډیو وکا مجبوره شوم ویډیو مې وکړه، کنه والله نه مې کوله، بس الله دې وبخي. ډېر کمنټس ګورم هر سړی وایي ناسورو ختم شو. دا ناسور جوړ کړی چاو؟ دا مونږ جوړ کړی ښه ټیک ده. تا کتله ما کتله د 18 لکه 18 لکه کسانو چې فالو کړی و دا څوک مونږ ټیک شو. نو مونږ په هغه وخت کې دا سوچ ولې نه کوو چې د هغې د مرګ نه بعد مونږ او که داسې والله که داسې څوک چې د هغې په ژوندي نه په هغې پسې خبرې کړې وي، هېڅ چا هم نه شوی کولی. د مرګ نه بعد مونږ ټول تکړه شو. الله دې هغه وبخي. برای مهرباني وجزانه سوال درته کوم، مرګ هر چا له راځي. که د چا دا ویډیوګانې د چا سره لرې کوي، بس ډیلیټ یې کوي، رپورټونه پرې وښیي، ختم یې کوي او د معاشرې له داسې پیغام ورکوي. والله ایماني درته وایم چې لږ انسان مړ شي چې یو سړی بیا وایي چې الله ته یې وبخي. نو زمونږ خو دغه دواره چې بس الله چې څومره مسلمانان مړ دي الله دې وبخي. او د قبر ځمکه پرده پوخه ده، پوه شوې، دا د انسان خیال ساتي. بس برای مهرباني که کمنټس کوم بس په دغه مخکې چې مو ته د هغې په کنځلو باندې واوا لیکلی شول که نه، نو اوس د هغې په مرګ دام لیکلی شئ چې الله دې وبخي. په زنانو کې د ټولو نه لویه ګناهګاره زنانه کومه یوه ده؟ کومه زنانه کې چې د 5 نښې او علامې موجودې وي، دا په زنانو کې د ټولو نه لویه ګناهګاره زنانه ده. یو چې کومه زنانه تیز زبان والی، چې کله یو زنانه تیز زبان والی جنګ ببلی، د خاوند سره جنګ کوي، د سخر سره جنګ کوي، خواښې سره جنګ کوي، بچو سره جنګ کوي، په کور کې هر ټیم دې شور کاو جنګ یې کاو، دا په زنانو کې د ټولو نه ګناهګاره زنانه ده. یو صحابي راغی د الله رسوله زموږ محله کې یو زنانه ده، ډېر زیات منځونه هم کوي، ډېر زیاتې روجې هم نیسي، ډېرې زیاتې صدقې هم ورکوي، خو غیر انها تؤذي جیرانها بلسانها. د الله رسوله یو عیب پکې دی چې ګاونډیان د دې د ژبې د ضرر نه تنګ دي. نبی اسلام وی هي فی النار، دقه زنانه به جهنم ته ځي. او دویم نبی اسلام وی کومه زنانه چې د خپل پردې اهتمام نه کوي، د غیر محرمو نه خپله پرده نه کوي، خپل عزت خیل نه ساتي، دا د ټولو نه لویه ګناهګاره زنانه ده په زنانو کې. او دریم هغه زنانه چې هر ټیم مرګ غواړي، معمولي څه خفه شي، پریشانه شي، څه تکلیف ورته ورسوي، یا الله ماله مرګ راولي. چې کله به زنانه کې دا صفت و بار بار یې مرګ وفکو، دا په زنانو کې د ټولو نه لویه ګناهګاره زنانه ده. او دریم هغه زنانه چې په دین پسې مسخرې کوي، ټوکې کوي، ګیره ورته سپکه ښکاري، مونځ ورته بېکاره ښکاري، د دین هر یو کار پسې چې ټوکې کولې، ملنډې کولې، داسې یو بېدینه زنانه ده. دا په زنانو کې د ټولو نه لویه ګناهګاره زنانه ده. او پنځم هغه زنانه چې چغلخوري کوي، د یو خبره بل ته وړي، د بل هغه بل ته وړي. کومې زنانه چې چغلي کوله، دا د ټولو نه لویه ګناهګاره زنانه ده. ځکه حدیث کې راځي لا يدخل الجنة قطاع، نبی اسلام وی چغلخور به جنت ته نه داخليږي. نو چې کومه زنانه چغلي کوي، د یو خبره بل ته وړي، دا په کائنات کې په زنانو کې د ټولو نه لویه ګناهګاره زنانه ده.